د سوات په کوکارۍ کلي کې مقامي مشرانو او زلمو د خپل مدد تر سوري لاندې د هغه غریبانو لپاره پری میډیکل کیمپ لګولی چې د علاج توان نه لري. میډیکل کیمپ ته د خواوشا د لسګونو کلو خلک ورغلي چې پکې زنانه، ماشومان، مشران هم شامل دي. علاج ترلاسه کوونکي وایي چې دوی ته وړیا علاج ترلاسه شو او په دې د مشرانو مننه کوي. د دې دا یوه سترګه بهیږي او دا پوزه یې نه ده، د یو پوزه یې بهیږي، نو پلار یې دیاړي کوي او دغه کوي، موږ څه چاره نه کېږي. کیمپ جوړونکي وایي چې دوی په ډېر لږ وخت کې د غریبو خلکو لپاره دوايانې، لیبارټري او نور سهولیات برابر کړي او په زرګونو خلکو ته علاج ورکړی شو. دې وخت پورې موږ د حکومت نه یا د فارن ایجنسن هیڅ قسم مدد نه دی اخیستی. دا څومره هلې ځلې چې موږ کوو، څومره سرګرمیانې چې موږ کوو، دا سیلف فنډ جنریشن دی. دغې دپاره دلته ډپریشن دی، یو غریبوالی دی، یو هر کور کې مسلې ډېرې دي، د دې د لاسه دوی ته ډېرې زیاتې مسلې دي. ځایي خلک وایي چې که چېرې هم دغه رنګه پری میډیکل کیمپ په هر کلي کې وخت په وخت جوړ کړی شي، نو دې سره به په سرکاري هسپتالونو بوج کم شي او د بېوسه او غریبو خلکو مرستې به هم وکړی شي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.